بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد. عقائد کنن تقدیر باندې ایمان. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم لیکي قدر اندازې او پیمانه ته ویل شي او د دې عقیدې مختصر مطلب دا دی چې بنده د دې خبر یقین وساتي چې د کائنات د هر یو سیز د هر نیکۍ او بدۍ د پاره د الله تعالی په علم کې یو اندازه مقرره ده او الله تعالی د هر سیز د پیدا کولو نه مخکې دغه ټول حالات دغه په علم کې وو. د الله تعالی دغه د علم او د اندازې نه د کائنات یو سیز هم بهر نه دی. د الله تعالی د علم او اندازې ته تقدیر ویل کیږي. د هر سیز د پر الله تعالی په ازل کې یو اندازه او پیمانه مقرر کړی و او دا هر څه د الله په علم کې دي. یو سیز دغه د علم نه بهر نشته. د الله تعالی دغه علم دغه اندازې او پیمانه ته تقدیر وایي. تفصیل کې حضرت مفتی صاحب لیکي چې الله تعالی د ټولو سيزونو لپاره او ټول حالات واقعات هغه د وجود ته دراتلو نه مخکې هغه همیشه د الله تعالی په علم کې او د الله تعالی په علم کې د هر سیز د لپاره دغه اسباب دغه بقا او فنا او هغه باندې راتلونکي حالات دغه او اندازه دغه د وجود دراتلو نه مخکې همیشه مقرره و. د خیر او شر، نفع او نقصان، کامیابی او ناکامی، د مرګ او د ژوندۍ لپاره دغه اندازې او حدود او قوانین هغه هم الله تعالی دغه هغه اندازه کړیو او د خیر او د شر د هر چیز حدود مقرر کړیو او دا اندازې مقرر کړی و چې د دې وجود او ظهور راتلو اسباب بسوي او دا اسبابو حدود او پیمانه هغه مقرر کړیو. بیا حضرت مفتی صاحب فرمایلیو چې یو خبره خدا ده چې د انسان د پاره د هر فرد د ازل نه دغه د پیدا کېدو اسباب بسوي او دغه بقا او دغه اسباب او بیا د فنا دغه اسباب دغه متعلق الله تعالی په ازل کې اندازه مقرر کړی و. یو مثال حضرت مفتی سے بطور مثال عرض کړو فرمایلیو چې مثلا یو کسر واخلو زید ده د پیدا کېدو اسباب بسوي دبا دنیا ته د مور او پلار به سوي سوکوي او د پلار به کم خوراکونه کوي داغه نه ویني او د وینو نه بیا وغیرہ نو څنګه ست طریقې سره بده دنیا ته راځي او دا به پیدایش هغه اپریشن بغیر اپریشن په کور کې سہولت په کومه طریقې سره بدا پیدا کیږي او چې کله پیدا شي بیا بدل بقا څه اسباب وي. دیبا ګوټي هغه د همدرد یا د قرشي یا د انګريزي کار کمپنی والا یا د کور جوړه شوی ګوټیا به خوري په کم مقدار به خوري او بیا شودي هغه به د مور شودي به د خوري کده به رضای مور به وي او د بيزي د غوا د میخي ډبي والا شودي دا په کم مقدار باندې د خوري او پټرول ژوند کې بده به سمره شودي استعمالوي او چې کله مور شودي ورکوي نو په هر ځل سمره مقدار کې او د ورځې سو پیری د شپې وغیرہ دا الله تعالی دا ازل نه دغه د پاره اندازه مقرر کړی و. به چې خوراک شروع کوي نو اول نرم خوراک کم شی به د قسمت کې وي څومره به خوري بیا په ټول عمر کې وریجی بس کم مقدار سره خوري بریانی پولاو ساده وریجی غنم دغه رنګي جوار غوخي میوه وغیرہ هر شی دا به څومره مقدار کې د خوري الله تعالی د هر انسان متعلق ازل کې هغه د پرغه پیمانه مقرر کړی و. په دې کس باندې کم حالات راځي
کم مشکلات برازي داغه حل بسوي بیماری برازي داغه علاج بسوي نتیجه به سوي کمه کامیابی او ناکامۍ سره وده مخامخ کیږي نو د هر شي د لپاره د هر انسان د لپاره د غرنګ ځل نه یو اندازه مقرر کړي و او بیا د دنیا نه د تلو بد د اسباب وي د بد شهادت غوندي معزز مرګ مومي د بد کینسر نمرې ټوخي نه بمري تبه نه بمري اکسیډنټ نه بمري وبو کې بمري کدا غرنګ په کټ باندې بمري نو د فنا کېدو اسباب هغه الله تعالی د هر انسان متعلق دا ولنه مقرر کړی دي دویمه خبره د الله تعالی د علم او اندازه او د تقدیر دا د ټول کائنات ابد الاباد پر څومره سيزونه چې دي دا ټول مبارکي زمکه اسمان ستوري سیاره نور سپوږمۍ هواګانی وبو جړی بوټیاں د ونی د وغیرہ حیوانات ته هر شي د پر الله تعالی یو اندازه مقرر کړی و د غرنګ جنت جهنم وغیرہ پاغه کې کم سيزونه دی پای کې راتلون کې حالات او هر سيز بارا کې د الله تعالی یو اندازه مقرره و به مفتی سی وی چې ګوره ونی داسې دي چې ډېری ونی موږ د نمونه موږ ته نه دي زده او د بعضي ونو نمونه موږ ته زده دي بیا وی چې اوس موږ یو توت یا شهتوت دار واخلو چې دا کربوغه کې څومره د کربوغي عمر وکړه نه د کربوغه ایجاد شوی دا کومه پوری بوي څومره توتان داغه غپانې داغه سانګي داغه ونه هغه تنا او داغه د پانو هغه لکری دا ټول د الله په علم کې او بیا دا پانه به د بيزو په بخوري بيزي بخوري یا به څنګه داغه نسره جوړيږي یا به انګيټه کې سوځي تنور کې به سوځي یا به درې خمو چنجي بخوري دغه رنګ داغه سانګي داغه لرګي دا بس څنګه استعماليږي آبادی کې به استعماليږي فرنیچر کې به استعماليږي یا به د اور په کار راځي وغیرہ وغیرہ دا هر څه بیا حضرت مفتی سے بھی چې به تحصیل سوچ وکي به ضلع سوچ وکي بیا ډیویژن بیا صوبه بیا پاکستان بیا ایشیا بیا ټوله دنیا نو بهر حال دا هر شی چې کله سړی سوچ وکي نو سړی د نتیجې ته ورسیږي چې زما رب اډیر عظیم ذات دی او دا تقدیر داغه د علم قدرت او حکمت نتیجه ده نو درېمه خبره مفتی صاحب لیکي چې تقدیر د الله تعالی د لا محدود علم داغه د علم صحت نشته د حکمت صحت نشته ده او دغه رنګ داغه د قدرت هم صحت نشته ده نو دا دغه درې لوی صفات او خاکا نتیجه د تقدیر نو که څوک د تقدیر منکر وي هغه اصل کې د الله تعالی د علم منکر دی د الله تعالی د حکمت منکر دی او د الله تعالی قدرت منکر دی ا قدرت والا دی طاقت والا دی لہذا هغه سره دغه خای چې د هر شي د پر دغه د وجود درتونه مخکنه یو منسوبه جوړه کی دغه د پر یو اندازه او پیمانه مقرر کی به دغه مطابق وشي او هغه دغه علم لا محدود دی نو دغه د علم تقاضام دغه چې هغه د هر شي د پر د اولنه دغه رنګ اندازه مقرره کی او دغه رنګ دغه د حکمت هم د تقاضا ده نو د تقدیر د نورو سيزونو لپاره مبارک خو بالکل آسان او واضحه خبره ځکه چې هغه سره اختیار نشته د انسان تعالی اختیار ورکړي نو د انسان متعلق تقدیر کې لغونی ولجاو هغه باندې ان شاء الله بیا خبره کوو الله تعالی دې موږ تاسو ایمان نصیب کړي